الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس هج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما قابل قدر ډیرو غیرتمندو مسلمانانو حاضرینو سامعینو، د شوال د میاشتې لومبۍ عشره هغه برابر شوه او په دې ورځو کې د حج د داخلو اعلان شوی. عموماً داخلي په دې ورځو کې شروع کیږي، غالباً ورځ دوه پکې باقی دي.
نو مناسب دادا چې په دې باندې د حج مسائل د هغې فرضیت هغه ذکر شي. محترمو، الله رب العزت قرآن کې په صورت آل عمران 4 سپارہ کې ارشاد فرمائی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ چې په انسانانو باندې د الله رب العزت د طرف نه حج البیت من استطاع الیه سبیلا دا لازم دی چې دوی کم خلق توشه لري، زاد راه لري، خرچه لري د تګ راتګ، هلته د ایسارېدو او د کور د ماشومانو د بچو د پاره په غیر موجودګۍ کې د خرچې د پاره د پیسو د پرېښودو یو کس دومره استطاعت لري په هغه باندې حج د بیت الله شریف، زیارت د بیت الله شریف او وسره دغه نور مناسک او اعمال دا پی فرض دي. محترمو، چې چا سره طاقتي د چا استطاعت وی، چاته الله رب العزت توفیق ورکړي، دل الله مال ورکړي دي، پاغې باندې دي داخلم کوي شي، تګ او راتګ هم پې کوي شي، هلته هم پې خپل د ضرورت مطابق خوراک څښاک وخت تېروي شي، او دویم د خپلو بچو ته په کور کې په غیر موجودګۍ کې د واپس د راتلو پورې خرچه پرېښودی شي، او دې صحتمند دی، جوړ دی، صحتمند دی، داسې بیماري ورته نه ده لګېدلې چې هغې د وجې نه دې حج له نشي تللی، دې سفر نشي کولی. بعضې بیمار داسې هغه باندې ډاکټر منع کړي ته به سفر نه کې، ستا دپاره سفر نقصان ده دی. یا دې په سترګو معذوره نه وي، په لاسو خپو معذوره نه وي، دماغی کار کوي، او دې طاقت لري د تلو راتلو، په ده باندې حج په زندګۍ کې یو پیره دا فرض دی. دا نارینا او زنانه هغه زنانه چې هغوی ته دا ټول ضرورتونه مهیای او وسره د محرم موجودی، داسې نارینا چې هغې خپل رشته داري، پلاري، زوی، خاوندي، نوسي، هغه رشتې چې هغوی سره یا نکاح شوې ده، یعنی خاوند دی، یا ورسره زندګۍ کې هېڅکله نه کېږي، دغه قریبي رشتې دي، کم ته چې محرم ویل کېږي، د دوی سره دا ورته مهیایي، محرم میلاو دی، تره دی، پلار دی، زوی دی، نیکه دی، نوسی دی، د دوی سره به تلی شي، یا دغه د محرم دا خرچه برداشت کوي شي، یا محرم خپله خرچه برداشت کوي شي، او زی نو په دې زنانه باندې هم حج دا فرض دی. که داسې زنانه چې مالداره ده خو نه خاوند شته، یې پلار نشته، نیکې نشته، محرم یې څوک نشته، یا د محرم خرچه نشي برداشت کولی، یا شته نه یا خرچه نشي برداشت کولی، یا ورسره د محرم مالدار نشته چې هغه لاړ شي په خپل مال باندې، نو دا زنانه اگر چې صاحب استطاعت تا، خو چونکې محرم ورسره نشته، چونکې محرم ورسره نشته، د دې وجې نه په دې زنانه باندې نه
حج فرض دی او نه په د باندې عمره واجب ده او نه په سنت ده. ځکه د زنانه دپاره چې دا کله شرعي سفر کوي، سفر دومره کوي چې د شریعت مطابق سفر ګرځي. اصح علماء کرام فرمایي د نن دور د فساد دور دی، زنانه به لږ غونده کې سفر هم بغیر د محرم نه کوي. د کلي نه چې وځي دومره سفر هغه به د محرم نه بغیر نه کوي. ځکه دا د فتنې دور دی. دومره د فتنې دور دی، نو په داسې فتنې په دور کې بغیر د محرم نه څوک عمرې لځي، حج لځي. علما کرام وایي اگر چې وشو خو دا سفر بغیر محرم نه وکړو، په دې سفر باندې په دې باندې ګناهګاره ده. بغیر محرم نه د بل چا سره سفر وکړو، کلیوال دی یا په پلیټ کې بل مسلمان دی، دا وی سره سفر وکړو، محرم سره نشته، فرمایي د په دې سفر باندې ګناهګار دي دا زنانه. عرض مې دا کو محترمو چې سره د طاقت او د توفیق سره د صحت مال وسره شته، په ده باندې به عمره واجبي او بعض علماء کرام عمره ته واجب ویلی دي یا سنت ته، او دا قرنګي حج په دا څه دی، دا به فرض دی زندګۍ کې یو پیره. اوس یو مسله دا ده، یو کس داسې دی چې هغه مالدار نه او حج کړی دی، مالدار نه حج کړی دی، وروسته مالدار شو، دی به دوباره حج کوي. ځکه دی مخکې د مخکینی حج خو د باندې فرض نه، اوس خو پې فرض شوی دی. دا داسې ده لکه انسان مونځ پې فرض نه یو وی کی، لا مونځ پې فرض نه دی یو وی کو، ټیم نه دی داخل، وخت نه دی داخل، او د ماسپښینې مونځ کو فرض خو به دغه ټیم پورې لا نه و. نو چې کله به فرض شو، ټیم داخل شو، په ده باندې فرض شو، د هغه وخت کې ماشوم و، اوس زلمی شو، اوس به فرض شو، نو اوس پې کوي دوباره، ځکه مخکیني د باندې نه و فرض. محترمو بل احادیث مبارکو کې راځي چې کم کس حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایو چې یو عمره د بلې عمرې پورې چې کومه عمره دې وکړه د تېرې عمرې نه وایه د نوې عمرې پورې، دا د منځني وخت کې کفاره ګرځي، د ګناهونو دپاره کفاره ګرځي. کم کس یو عمره وکړه مخکې ګناهونه الله معاف کړي، بیا بله عمره وکړي دې منځ کې چې کوم ګناهونه دي شوي الله یې هغه معاف کړي. بیا حضرت ابو هریره عنه فرمایي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو والحج المبرور او حج مبرور داسې عمل دی، فرمای لیس له جزاء الا الجنه، د دې بل څه بدله نشته مگر جنت دی. کم کس حجو کی الله رب العزت د حج په بدله کې جنت ورکي. بل حدیث مبارک کې راځي حضرت ابو هریره عنهم داغنم دا حدیث ته نقل فرمای جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرمایو چې کم کس حج کی د بیت الله شریف زیارت کی او پدې کې د ګناه یو کارونه کی او هغه کارونه کی چې په باندې په حج کې نقصان راځي، په کوم کارونه منه هغه کارونه داغه نه ځان وساتي. فرمای رجع کما ولدته امه، دی چې واپس راځي داسې دی لکه دی د مور نه اوس پیدا شو، د ګناهونه الله معاف کړي. تاسو څومره لوی اجر او ثواب دی په حج باندې. محترمو
احادیث مبارکو کې د حج نه کوونکو لپاره وعید هم ذکر دی څنګه چې قرآن ذکر کړی دی ومن کفر فإن الله غنی عن العالمین چې چا کفر وکړو چا انکار وکړو د الله د احکاماتو نه الله فرمایي چې الله غنی دی دا خلق چې دا ټول مخلوقاتنا غنی ذات ته بے نیاز ذات ته علماء کرام فرمایي چې کم کس سره د استطاعت او د توفیق نه مالدار دی او حج نه کوي صحتمند دی مالدار دی د تګ راتګ اسباب ورته مهیا دي دشمن من نشتا صحت اجازت ورکي مال اجازت ورکي د حکومت د طرف نه پابندي نشتا مالدار دی او بیام دی حج نه کوي حج نه کوي او په زندګۍ کې د سرهونه که مالدارو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا کس دا یا یهودی مړ شي یا د نصرانی مړ شي دا د مسلمان نمري دومره سخت وعید دی زما امتی دی نمري دا کمري چې د یهودي او نصرانی دی مړ شي ولی په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت باندې چې کم مالدار دی او صاحب استطاعت دی باوی باندې حج فرض دی او دوونه کو دا الله حکم پرې خو دو محترم یو په نه کولو باندې او په نه منلو کې دوانو کې فرق دی یو دی نه کول به زمونږ نه کوم په دې ګناهګارم او کافر کېږم په نه او دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده زمونږ کتابونو کې دا خبره ذکر ده چې کم کس د یو د الله د حکم نه انکار وکړو یا د الله د حکم مذاق وړاو کو دای پسې خندا وکړه په دې باندې انسان کفر ته رسي کافر کیږي به یو سړی وایي د پیغمبر سنت دی واجب دی نشم پرې خو دی بس نشم پرې خو دی ګناهګارم خو ځان ته به ګناهګار وایي ځان ته به مجرم وایي ځان ته به وایي چې زه بد کوم د الله نافرمان یم او کدی وایي چې نه مړه دا پکې چا راوستی دا پلانکی عمل پکې چا راوستی دې ته څه ضرورت دی په دې باندې انسان کفر ته رسي اسې دی دې ځان مسلمان ګڼي خو دې ګوره کفر ته رسېدلی دا څومره خطرناک خبره ده محترمو اوس حج ویل کېږي څه ته دا د بیت الله شریف د زیارت د پاره قصد او اراده کول او سره د نور مناسک سره د احرام او د صفا او د مروه د سعی او مزدلفه مینا عرفه په دې کې چې کوم احکامات دي د هغې پوره سر ته رسول ته دې ته حج ویل کېږي محترم اعمال په درې قسم دي یو عمل بدنی عمل دی لکه مثلا منځ دی روژه ده د قرآن تلاوت دی دا بدنی عمل دی ښکلی اخلاق دي دا مې عمل دی بدنی اعمال دي په دې کې د پیسو ضرورت نشته مونځ کې هم پیسې پې نه لګي که ته پنځه مونځه کې او که لس مونځه کې به جومات کې څوک پیسې نه لي الله دې د هغې ورځ نه مونږ مسلمان محفوظ وساتي چې کله مساجدو باندې د غیرو تسلط راشي بیا ما ورته وایي چې بھائی که مونځ کې نو ګوره اول به پیسې راکې اول به دومره ټیکس ورکې د هغې نه پس په مونځ کې څنګه چې په موټرویز یې ټیکس ورکې دا ټک په سین باندې پورې وځي ټیکس ورکې په نوښار کې الله دې نه کړي که هغه ورځ راشي بیا په
مانزه باندې ټیکسي نو ستاسو څه خیال دی په جماعت کې به څوک نه طالب ورته پرتی نو او طالب ورته پرتی ځکه چې بیا مونږ خو په ټیکس باندې ایزیلوډ کوي شو پای کې ټیکس ور کوي شو خو جماعت د پاره کرا باندې سلګه پابندی رااله لګه خرچه رااله لګ سخت را باندې رااله لګ را باندې ذمہواری رااله نو بیا دې مونږ نه یو تیار بیا د جماعتونو طالب راتی بار علی عرض مې کو محترمو یو دی بدنی عبادت دا د بدن سره تعلق ساتي دا د مال سره تعلق نه ساتي که یو سړی غریب هم د جماعت ته راځي تاسو به څوک نی منع کړي چې کاکا ته غریب ته جماعت ته مرازه کاکا ستا کپڑی د غریبانانو دي زړی دي ته نوې کپڑے نشي اچولی جماعت ته بنه راځي تا سره په جیب کې پیسې نشته ته جماعت ته مرازه تاسو به دای څوک نه لیدلی او نه به واورئ ان شاء الله العزیز دې ته ویل کېږي بدني عبادت دا د بدن سره تعلق ساتي بدن کې روح ته سا پکې ده انسان لیونی نه دی مجنون نه دی صحیح سالم دی روغ دی بدن ته بل څه قسمه بیماری نشته نو دې مونږ کولی شي که په ناسته نه په ولاړه نه په ناسته به کوي په ناسته نه په ملاسته به کوي په ملاسته نه شي کوي په اشاره به کوي خو کوي به خامخا تر څو پورې چې پکې ساده او په هوش کې دی بې هوش نه دی محترم دا عبادات چې دي دا بدني عبادت دی دویم عبادت هغې ته ویل کېږي مالی عبادت مثلا زکات دی دا مالی عبادت دی دارنګي انسان نور اعمال کی پای کې پیسې لګي په پیسو باندې پای کې د پیسو قرباني ده ایته ویل کېږي مالی عبادت مطلب تاسو لوري به دا غینه به عشر ورکه نصف عشر به ورکه دا مالی عبادت دی دی کې تمال ورکه دا مې عبادت دی دا هم د الله حکم دی هو ورکه بکی مال پای کې به مال ورکه غنم دانه جوار ورکه ګوړه ورکه کم پیسې ورکه محترم دریم قسم عبادت داسې دی چې هغې ته ویل کېږي مالی او جانی دواړه دا د دواړو نه مرکب دی هغه حج دی چې په دې کې هم مال لګي هم پکې بدن لګي مال لګي ته به هلته ځې حج او عمرې له او سره ستا د بدن پکې صلاحیت لګي ځکه هلته کې صفا مروه ده هلته کې طواف کول دي دا ټول اعمال پکې دي د مزدلفې ته حاضري ده عرفې ته ده دا شانتي جمرات ویشتل دي موږ د شیطانان ویشتل وایو محترمو په دې جمراتو پس یو خبره ذهن ته راله جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ارشاد فرمایي چې هر حاجی هر یو شیطان کم د جمرات ویل کېږي دا اولی په کاڼو باندې کچو کچو کاڼو باندې اولی او د لکونو حاجیانی او په کرونو کاڼي په دې باندې ورغزارئ ورولی پې گزار پې کوي وی پکار دا چې دا کاڼي دا خو ډیر واپر مقدار کې موجود وي بلکې د یو حج په اختتام پکار دی چې دې کې وړه غونډه کې غونډې د کاڼو نه جوړه شوې وي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کسانو حج قبول شي کاڼي الله رب العزت د فرشتو په ذریعه باندې ختم کړي خو یو د هغه بدبختو کاڼي پاتې کېږي کچ کچ کاڼي چې چا حج قبول نشي یو وخت پورې داسې دور و چې بالکل دا به نشو چا به لرې کول نه اوس لږ وخت شو انتظامیې د سعودي حکومت
انتظام دا کړی چې اکانی لري کوي بازي پاتې کیږي. محترم معارض مې دا کو دا د الله رب العزت دا بعض شیزونه د جناب نبی کریم سلام معجزې دي. د انبیاء معجزات بعضې پاتې شوي هم دي. ګورئ بعضې د ژوند سره تعلق ساتي، بعضې د بعد الوفات هم موجود دي. لکه د حضرت ابراهیم علیه السلام یو معجزه ده کومې ته چې مقام ابراهیم ویل کېږي د بیت الله شریف سره جوخ اول دا د خانه کعبې د دروازې سره مخامخ و. دا کم کاڼه چې دي په هغې باندې د حضرت ابراهیم علیه السلام د خپو مبارکو د هغې د قدمونو چاپ پې پروت و. او روایتو کې راځي چې دا کاڼې دا د مثال د دغه د قوازې کار به کو او دا داسې اټومیټک د قوازه وه چې ګلکار ځان د قوازه ښکته کوي بره کوي او دا قوازه به په خپله ښکته کېده چې کله به کار به ښکته کېده نو راښکته به شو، کاڼې به په خپله ښکته شو، چیت په شو. چې کله به کار چوتو نو دا کاڼې به چوت شو، دنګ به شو او حضرت ابراهیم علیه السلام ورته بره ورسېده. محترم هغه کاڼې اوس هم موجود دی، هغه معجزه ما ورته الله ښودلې ده. نو عرض مې دا کو چې د حج مبرور حج چې هغه د ګناهونو نه پاکي، هغه د یعنې پای کې ګناه انسان ونه کي، داسې یو کار پکې ونه کي چې هغه منئ. محترم فرمایي داسې حج چې دی پکې د جنگ جګړو نه ځان وساتي، د ګناه د اعمالو نه پکې ځان وساتي، د منشو کارونو نه پکې ځان وساتي. وی داسې حج بدله صرف او صرف جنت دی، بل څه نشته. د الله رضا ده. محترمو حج په زندګۍ کې په مالدار باندې یو پیر فرض دی. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کم کس چې د ما د روضې زیارت وکړي، زما روضې له راغی او زیارت یې وکړو، زما روضې ته حاضري وکړه، وی د داسې کس شفاعت په ما باندې واجب دی. حدیث مبارکو کې راځي. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم روضې ته حاضري، د حرمینو شریفینو حاضري، دارنګې د عرفې ته حاضري، مزدلفې ته، مینا ته حاضري، صفا او د مروه حاضري. محترمو د هر یو ځای خپل خپل الله پاک مقام ذکر کړی دی، د هر ځای خپل خپل صفتونه دي، خپل برکات دي. الله رب العزت دی د هغه ملګرو چې کوم مسلمانانو داخلي کړي، الله رب العزت د هغوی د داخلي قبول او منظوري کړي، چانې کړي او په هغوی باندې حج واجب دی او فرض دی. پې استطاعت شته، الله رب توفیق ورکړی دی، طاقت ورکړی دی، الله صحت ورکړی دی. پکار دا چې هغوی داخله وکړي. علماء کرام فرمایي چې د دې هر څه باوجود تاخیر کوونکی کس ګناهګار دی او کس له الله طاقت ورکړي مالدار دی. ډېر خلک به تاسو لیدلي مالدار به ګورئ حج به یې نه کړی. او دویمه خبره ته کوم، حج دا د ځوانۍ عبادت دی. حج او عمره چې څومره په ځوانۍ کې دی در باندې فرض و په وخت یې وکړه. زمونږ په خپله الله دې قبول کړي د عمرې لپاره حاضري شوی او د بعضو ملګرو چې هلته وخت تېر کړی د پته وي چې په حج کې او په عمره کې ټول نه زیات چې بوډاګانې هغه زموږ د پاکستاني ګینې تاسو بعضې کسان ګوایان دي او چې لاړ شي او واپس راشي که تپوس ته کوې چې حجر اسود دې ښکل کړی و یا لیدلی خو مې و نو اکثر یې هلته په بلډینګ کې ملاستي او په سکرین باندې ګوري، بس دقه کافي ده هغوی لپاره. ځکه هغه اعمال دا ډېر په ګرانه کېږي. صفا او مروه کې حاضري دا ډېره مشکله ده. هلته وچه کرې د بیت الله شریف نه په عام ورځو کې کول دا ډېر ګران کار دی.
ځکه یو چکر تقریبا 45 منټ لږ بګ ټیم علی چې ډیر بیخي رش نه او جوخ جوخ تاویږي نو بیا 25-15-20 منټ خامخا علی چې و چکر انسان وایي دا څومره ټیم به علی او بیا چې رشي او بیا سړی کم سے کم 4-5 کلومیټر فاصله کې دی یو چکر وایي نو په شپږ اته غنټو کې دی په حج کې دا و چکر نشي برابرولی نو عرض مې دا کو چې عبادت خصوصا حج دا د ځوانۍ عبادت دی دا بېله خبره چې په انسان باندې په بوډاتوب کې فرض شي او په هغه ټیم کې کوي خو که په یو انسان باندې په وخت باندې فرض دی په ځوانۍ کې فرض دی په ځوانۍ کې ادا کول ډېر بهتر دي ځکه دی په صحیح طریقه ادا کی تاسو وینئ د کم کس چې حج ته لاړ شي واپس راشي نو ګورئ تاسو وایئ یاره رنګ یې خراب شوی و رنګ به یې نه خرابېږي هغه د جون جولای هغه ګرمي او هغه تړاق نور او په هغې کې بیا هغه اعمال کول مسلسل عبادات مسلسل شوګیرې دا ډېر ګران کار دی انسان رنګ بدلی دا مشقت دی او دا مشقت الله پاک ته خوښ دی چې انسان په سرتوري په خپوخ پیاب لئی او په بدن باندې صرف 2 کپړي الله پاک ته په دې باندې فخر کوي فرشتو ته وایي وګورئ زما دې بنده ته ځان نه ملنګ جوړ کړی دی زما د رضا کول لپاره څه نه کوي وګورئ که نه نو محترم عرض مې دا کو بعضې خلک چې راشي رنګ یې بدلي او بعضې چې راشي نو رنګ یې نور هم ښه شوي ته صرف په ایسي کې کمره کې ناستي وخت تېر کړي اکثر مونځ هم پاکه بلډینګ کې کوي حرمینو ته حاضري نه شي کولی دا ځوانۍ دی که بالفرض بعضې کسان ځوانۍ کې هم لاړ شي او هم بعضې غفلت وکړي نو غفلت نه کار نه اخیستل پکار په زندګۍ کې داسې موقع او پیرز الله پاک انسان ته ورکوي دغه ځګي قدر او احترام پکار دی خصوصا د حرمینو ډېر لوی مقام دی د الله په نیز باندې په مخ د ځمکه د ټول نه بهترین ځمکه هغه ده کوم چې بیت الله شریف ته د هغې نه بعد د ټول نه بهترین ځمکه هغه چې کوم د حرمینو بیا د مسجد نبوي دی او فرمایي دغه رنګې بهترین ځمکې هغه چې کوم د مساجدو دي جماعتونه ټول نه بهترین ځایونه دي په مخ د ځمکه باندې ټول نه مبغوث ترین ځمکه چې د الله لعنت پې ورېږي غضب پې ورېږي هغه بازارونه دي الله رب العزت موږ تاسو د حرمینو د هغې قدر هم را نصیبه کي د هغې ادب او احترام دې الله را نصیبه کي او الله رب العزت موږ تاسو ټول ته د هغې زیارت را نصیبه کي مقبول شوی دا ټول ملګري دي الله رب العزت خپلو کور ته حرمینو شریفینو ته الله تلو توفیق ور نصیبه کي مونږ غریبانان یو بېشکه الله دې اسباب مهیا کي محترم یو عرض کوم اخري الله هغه چاته توفیق ورکوي د چا چې دلته جومات سره مینه ده بعضې خلک اکثر دا نوجوان اکثر پوسټ شیر کوي حرم شریف کې یو کس لګیا دی او صفایي کوي مونږ ته ماشاءالله خلک ولیکي ویل که ډېر خوش نصیبه دی د الله کور پاکوي بیت الله شریف کې لګیا دی خدمت کوي تم خوش نصیبه یو که د خپل نوي کړي دي جومات ته رالی او دا جومات دې لګولي ده لږ دې پاک که که تا هم جارو راواغسته الله هغه له په هغې باندې کوم اجر ورکوي انشاءالله هغه اجر به الله پاک تعالی په دې درکوي ځکه هغه هلته تلو توفیق هلته ته تګ وس کېده هغه هلته لاړه صفایي کوي ته دلته راشه د خپل جومات جارو راواله په خپل جومات کې صفایي وکړه الله به تعالی هم هغه شانتې اجر درکوي ته هم هغه شانتې خوش نصیبه یې خو مونږ هغه ته خوش نصیبه وایو خو خپل ځان ګوره جارو جومات دپاره نه رالو اکثر جومات په ګنده ځای باندې شپږ پیرې تیر شو قسم دی که هغه څښاک چیز رالو چې جومات نه زه بار کم ګندې د مرغۍ وزر ده پاڼه ده ډکې دی بل څه څښاوالي دی مونږ یې لرې کوي نه شو بهی دا یو عرض مې کو چې څنګه که مونږ د هغه د حرمینو زیارت غواړو نو چې مونږ د الله د دې کور قدر وکړو الله به هغه کور ته وغواړي او که نه دې کور قدر مو ونه کوو هغه کور ته مو الله ګوره که وغواړي الله پاک ته مونږ تاسو ته خوشحالو زندگی را نصیبه کی بدی خبرو دی اللہ عمل لا نصیبه کی دعاو کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرین رب ذنوبنا معاف کی
رب ټول امت محمدي ګناهونه معاف کړي رب موږ ټول ته د حرمینو شریفینو زیارتونه نصیب کړي کوم مرګري د زیارتونه نصیب شوي دي رب دغه مقبول او قبول وګرځي رب په دغه باندې تا چې کوم د معافی اعلان کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مغفرت بخشش اعلان کې رب دغه اعلان او دغه بخشش زمونږ نصیب کړي رب دغه بخشش زمونږ نصیب کړي کوم مرګرو حاضری کړي دغه بخشش نصیب کړي چا حاضری نه ده کړي رب غریبانان یو مونږ وس نه کیږي رب خپل کور ته مو د خپل کور د لیدلو د پاره د عمره او د حج او د طوافونو د پاره دغه عبادتو د پاره صحیح د صفا او د مروه د صحیح د پاره رب مونږ د پاره مونږ ته اسباب مهیا کړي مونږ غریبانان یو وس مې نه کیږي رب ستا د حرمینو سره مینه د محبت ته شوق لرو ستا د کور د لیدو رب مونږ ته دغه درتلو توفیق نصیب کړي رب کوم مرګرو داخلي کړي داخلي تی قبول کړي خپل دربار کې قبول کړي او د روغ جوړ د تلو د راتلو د نیکو اعمالو الته د حج د مناسک د ادا کول توفیق ته ور نصیب کړي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین